بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری شاهان خان او تاسو ګورئ تفتیش نیوز. ګرانو کتونکو، د مټې په تحصیل کې موجود یم د اسسټنټ کمشنر یوسف کریم صاحب سره. هغه د طرف نه چې کوم د انتظامیې د طرف نه سمارټ لاک ډاون لګېدلی دی، په کومو علاقو لګېدلی دی، د هغې باره کې د معلومات کوو. تاسو زموږ سره اوسئ چې هغه څه پیغام ورکول غواړي. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. ډیره مهرباني. زه ټولو نه اول خو د میډیا ملګرو شکریا ادا کوم. زه بار دا وینا کوم چې کله نه د پاکستان کې، دنیا کې او خاص کر ډسټرک سوات کې چې دا کرونا وبا خوره شوې ده، نو میډیا ملګري موږ سره دی کې ډیر زیات هیلپ کوي او پبلک اویرنس د عوام آگاهی مهم کې موږ سره شانه بشانه پیش دي. زه دې باندې دوی ته خراج تحسین ورکوم او بار دو ستاینه کوم. د نه بعد بس تاسو ته وایم چې ډسټرک سوات کې چونکه کرونا وایرس خور شوې ده او د کې تحصیل مټه کې هم ډیر زیات کیسونه دي، نو 13 ورځ جناب ډي ایچ او صاحب مونږ ته دا اطلاع راکړه په لیټر په ذریعه سره چې دا مټه کې دوه داسې ویلیج کونسل دي، خریړي او ګوالیری، چې دې کې کرونا وایرس ډیر زیات ته اوس پورې دلته تقریبا 72 کیسونه پازیټیو دي. نو دې کې مونږ د ډي ایچ او صاحب په ریکمنډیشن په هغه باندې مونږ دا سمارټ لاک ډاون ولګولې. سمارټ لاک ډاون دې ته وایي چې 14 دن لپاره به دلته غیر ضروري آمد و رفت نه وي او غیر ضروري دکانونه به بند وي سوای د روزمره اشیاء. او زه عوام ته هم دا اپیل کوم چې تاسو مهرباني وکړئ. زه بار میډیا توسط سره تاسو ته وایم چې تاسو مهرباني وکړئ او بلا ضرورت خپل کورونو نه مه راوځئ، او چې ډیر زیات ضرورت وي نو تاسو خپل سودا کوئ او بیا په حفاظت خپل کور ته ځان رسوئ. ماسک او ګلوز ضرور به ضرور تاسو استعمالوئ. مهرباني. سر د سمارټ لاک ډاون کې تاسو خو وې خو د دې څونه ورځې به د سمارټ لاک ډاون او د دې د حفاظتي د اقداماتو دپاره چې کم عوامو ته هدایت دی هغو تاسو لږ تفصیل سره ووایي. جی دا ابتدائی طور باندې به دا لاک ډاون 14 دن لپاره وي. 14 دن کې به مونږ کوشش وي پولیس ته سپیشل لګیا دا سپیشل هدایت ورته موصول شوي دي نورو ادارو ته چې د سمارټ لاک ډاون کې به دا دوه ویلیج کونسل چې کوم دي دې کې به غیر ضروري آمد و رفت نه وي، نه به څوک بلا ضرورت باره راوځي، ان کیس اف ایمرجنسی به دو باره راوځي، او نه به بغیر د ان کیس اف ایمرجنسی یا ضرورت څوک نه نتلی شي. 14 دن کې به مونږ 14 دن بعد دلته بیا سیمپلینګ کوو ډسټرک هیلث افیسر په هغه باندې. کچېرې هیلث ډپارټمنټ سیمپلینګ وکړ او دا کیسونه نیگیټیو راووتل او ډسټرک هیلث افیسر دا وویله چې حالات کنټرول دي، بیا به لاک ډاون ختم شي. په صورت دیگر کا کیسونه زیات وي به دا لاک ډاون مونږ 14 دن پر مزید کوو. سر د کرونا که موږ وګورو کیسونه په سوات کې ډیر زیات شروع دي او ډیر زیات بړاویږي. د دې چې کم کمی وه هغه پیټرول پمپونو کې پوره شوه، دې هغله تاسو څه پیغام ورکول غواړئ؟ دا مونږ عوام ته بار دا هدایت ورکوو چې کله تاسو سوشل ګیدرینګ وي نو کوشش کوئ چې ماسک او ګلوز استعمالوئ او سوشل ډسټنسینګ کوئ. بدقسمتي سره دا چې کوم پیټرول قلت دی یا پیټرول پمپس باندې کوم پیټرول شارټیج ده، دې باندې انتظامیه شپه ورځ لګیا ده او پیټرول کمی پوره کولو کوشش کوي، او دې کې مونږ سره د پیټرول پمپ مالکان هم ډیر زیات امداد کوي. خو بیا هم چې چېرته موږ داسې وایلیشن وګورو نو موږ جرمانه هم لګوو، پیټرول هم ضبطوو او انتظامیه دې کې کاروایانې شروع دي. مهرباني جی. دا اسسټنټ کمشنر یوسف کریم صاحب دا خبرې تاسو واورېدې چې سمارټ لاک ډاون چې کم دی دا به د 14 ورځو پورې کم چې غیر ضروري دننه تللي دي یا بهر راوتلي دي، د هغې نه د هر کس فریض وکړي چې خپل د ضرورته پورې هغو بهر ته راوځي او دا 14 ورځ په ځان لږ تکلیف تیر کړي، نو انشاءالله زموږ سوات به بچي. د بل پروګرامه پورې ما خپل کوربه شان خان له اجازت راکوي.